لکه حدیث مبارک کې راځي عائشه بي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډیر وی چې عائشه الله تبارک وتعالى د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته مال راځي او په دنیا کې پاتې کېدل غواړي. هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویل کېږي. دا حدیث مبارک ما ته ویلی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بیمار او تبه ډیره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غېږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې. په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تبه ډیره زیاته وه ډیره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او پر خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی. وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسر او داسې مخامخ ورته ودرېدو. وی زما د ورور میسواک او داسې د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د میسواک ته ډېر کتل. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا میسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د میسواک سره ډېره زیاته مینه وه. وی داسې میسواک ته یې کتل. وی ما ورته وویل چې د الله پاک پیغمبره میسواک ته دې زړه کېږي کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته سر وړکه چا. وی ما مې خپل ورته وویل چې دا میسواک لږ راکړه عبدالرحمنه. وی د هغه نه مې دا میسواک واغېستو چې وامې غېسته. وی د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه. وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته مسواک ورکړو. عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم. وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبي علیه الصلاۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام روح مبارک زما په غېږه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټایم کې زما او د نبي علیه الصلاۃ والسلام لاړې مبارکې یو ځای شوي دي. ځکه بختوره یم. یا مسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې په هغې مسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبي علیه السلام له ورکړو هغه مسواک هغه په خپله خوله کې ووه. زما لاړې او د نبي علیه السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شوي او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه. وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه. نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده. نو زه سپېره یم زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده. الله نو ما هغه مسواک راواغېسته د خپل ورور نه او نبي علیه الصلاۃ والسلام له مې ورکړو. نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو په مینه باندې وکړو. نبي علیه الصلاۃ والسلام زما غېږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټایم کې ورسره جبري علیه الصلاۃ والسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راغله. د مرګ فرشته د ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي. اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام دی د ټولو فرشتو مشر دی. بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی. یو ځل د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي؟ دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي؟ ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف د خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم. یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم. الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ملک الموت هسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي؟ مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټایم کې چې ته روح اخلم په دغې ټایم کې راته الله وایي چې د فلان کې انسان نه روح واخله بس په دغې ټایم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام د چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل. دا چې راله د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې جبریل امین ناست و. جبریل امین نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلې ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته اجازت ورکوي؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او ده ته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله رالیږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دې ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي ده ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي؟ نبي علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبي علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته خبره وکړه که نه؟ جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی زه پکې څه نه وایم الله اختیار درکړی دی خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاري کړه
خپل کار وکړه زما نه روح واخله. عایشه وی فرمایي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی او دا لاس یې داسې اوچت کړو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی. او بیا یو آیت کریمه و چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبي علیه السلام نه روح مبارک لاړو نور نه یم پوهېدلی په څه باندې. غرض مې دا کوو چې د دنیا نه نبي علیه الصلاة والسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتره غوره انسان نه و. مرو به ټول مرګ ته تیاري پکار ده د دنیا نه به ځو ټول